یو سړی لیونی شوی دی، د هغه دماغ خراب شوی دی، هغه د کورسۍ نه لرې شوی دی. هغه وایي دا ټول ملک دې ډوب شي، دا ټول خلک دې دهشتګردۍ کې والوځي، دا ټول قوم دې تباه شي. خو ما په دې کورسۍ دوباره کېنوئ او د هغه نوم دی عمران خان. د قومي اسمبلی ممبر ډاکټر عباد الله خان د ضلع شنګلې په بیلابیلو ځایونو ډیری، کوسکاڼه او په اولندر کې د وزیر اعظم فلډ ریلیف کیش پروګرام پرانستا وکړه او په خپلو لاسو یې په غریبو او متاثره شوو خاندانونو کې د وزیر اعظم فلډ ریلیف پروګرام کیش تقسیم کړو. د وزیر اعظم د ریلیف پروګرام د سوري لاندې یو خاندان ته 25,000 روپۍ ورکړې شوې. د ډاکټر عباد الله خان وینا چې زمونږ په بیا غوښتنه وزیر اعظم شهباز شریف د شنګلې 14,500 خاندانونه په دغه ریلیف کې شامل کړه. د ضلع شنګلې غریبو، لاچارو او د سیلاب متاثره خاندانونو کې به فی خاندان ته 25,000 روپۍ ورکول کیږي. ډاکټر عباد الله خان زیاته کړه چې دا د انجینیر امیر مقام کارنامه ده چې د سیلاب په مد کې شنګلې ته د وزیر اعظم فلډ ریلیف پروګرام 20 کروڑو او 50 لک روپو کیش راوړی دی او بل اړخ ته عمران خان لګیا دی جلسې کوي، هیڅ د قام په غم غمجن نه دی او غواړي چې د وزارت عظما کرسۍ ته ځان ورسوي. 20 کروڑه او 50 لک روپۍ ما شانګلې ته راوړې. تاسو ته د مبارک شي، ستاسو جیبونو ته به غورځېږي انشاءالله. 25,000 روپۍ به تاسو ته میلاویږي د مسلم لیگ طرف نه، د شهباز شریف صاحب طرف نه، د امیر مقام صاحب طرف نه. ډاکټر عباد الله خان په لاره د کونجي خوړ د سړک د دوباره بحالۍ پرانستا هم وکړه. ډاکټر عباد الله خان په پښتنه سیمه د ترهګرۍ په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دي چې د صوبایي اسمبلی ممبر فیصل زیب خان په کور ډزې وشوې او زمونږ وزیر اعلی قدرې مذمت نه دی کړی. د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد الله خان ویلي چې زمونږ ولس بیا د جنگ سره مخ نشي او باید چې د بد امنۍ په ضد صوبایي حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. موسی یوسفزی، اولندر، ضلع شنګله.